शैतान الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ټیم کې د ضلع پېښور صدر قاسم جان او د صوبې ترجمان تاسو ته مخاطب ما موږ سره زموږ صوبایي صدر اکبر خان مومند صاحب او زموږ د ډسټریکټ ایجوکیشن آفیس مرګري موږ سره ناست دي. نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ کم کابینې کومه فیصله کړې وه چې یاره د ډیلی ویجز خلاف مونږ احتجاج هم وکړو او د هغې خلاف مونږ خپل یو لیګل طریقې کار چې کوم دی د عدالت په ترو باندې نو مونږ د هغې دپاره تللي وو. نو په عدالت کې مونږ ته سټی میلاو شوه. نو د ټولو ملګرو د ډېر زیات دی مبارکباد شي او خاص کر د دې کریډټ زموږ صوبایي صدر اکبر خان مومند صاحب ته ځي. نو زه خپل صوبایي صدر اکبر خان مومند صاحب ته خواست کوم چې هغه د خپلو ملګرو ته خپل د زړه او د دې چې کوم فیصله شوې ده د دې باره کې آگاهي وکړي. اکبر خان مومند صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زما د طرف ته د صوبې د کابینې د طرف نه ټولو ملګرو ته مبارکباد چې هغوی یو ډېره اهم فیصله د صوبایي میټینګ کې کړې وه چې یاره احتجاج به هم کوو دې باندې عدالتي پروګرام هم مخکې بوځئ. نو په هغې کې انشاءالله پهله کامیابي موږ ته میلاو شوه. نن چې تاسو ګورئ پېښور های کورټ زموږ حق کې نن 3 ورځې مخکې فیصله کړې وه چې یاره په ټلویزیون باندې به څوک نه بړتي کېږي. نو هغې کې موږ ته نن د هغه سټی کاپي میلاو شوله او هغه موږ وکتله خپل وکیلانو سره هم ډسکس کړه. هغوی وویل چې بالکل ټیک کار یې کړی او دا کومه چې فیصله ده دا صرف یوازې ایجوکیشن دپاره نه ده، دا د ټول ډپارټمنټ دپاره ده. په دې کې کلیر کټ جج صاحب لیکلي دي چې یاره په ټلویزیون به څوک نه بړتي کوو ځکه چې دا سینکشن پوسټونه دي. نو په دې وجه باندې نن انشاءالله موږ ته پهله کامیابي میلاو شوله او زه ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ کوم چې مهرباني کوئ خپل اتفاق او اتحاد په خپلو کې برقرار ساتئ او خپلو کې یو بل سره مینه محبت ساتئ او چې کومې پالیسیانې زموږ د کلاس 4 خلاف راځي نو انشاءالله تعالی هغې دپاره موږ سټانډ ویو انشاءالله چې هغې دپاره به عدالتي جنګ هم کوو او په روډونو باندې ځکه چې اوس مختلف ډسټرکټو کې زموږ احتجاج روان دي او هغه احتجاجي شیډول به انشاءالله همدغسې جاري وي او انشاءالله سټیم موږ ته میلاو شوله. د دې کې چې تاریخ راوځي نو دا زما یقین دی چې انشاءالله ټلویزیون پالیسي به نه کېږي او انشاءالله زموږ د ملازمینو چې کوم پوسټونه دي دا به ریګولر بنیاد باندې بړتي کېږي.